الرحمن الرحیم نو چوړې زما دې خبرو ته په توجه سره غوږ کېږدئ ښه دا نننۍ خبرې د عقل د تربیت سره تعلق ساتي د عقل له تعلیم سره تاسو ته موږ ویلي وو که نه تاسو له موږ د ډېر شي څیزونو تعلیم درکوو په هغې کې یو دی د عقل تعلیم نو چوړیا دا ستاسو د حفاظت سره د نننۍ خبرې تعلق ساتي چې تاسو به ځان د مختلف قسم پیښو نه د مشکلاتو نه څنګه بچ کوئ تاسو ته معلومه ده بچوړیا تاسو مور پلار فیسبوک استعمالوئ او تاسو ټول ته دا خبره معلومه ده چې نن سبا زمونږ په دې علاقه باندې واړه ورکېږي چا ته پته ده چې واړه ورک شوي دي ټولو ته پته ده د دې نه به ځان تاسو څنګه بچ کوئ او نور واړه به څنګه بچ کوئ دا خبرې درته کومه ښه بچوړیا په هغې کې اولنۍ خبره دا ده بچوړیا که نه چې خوشي به نه ګرځئ ایک نمبر خبره څه ده د خپل لوی ورور سره یا خور سره په ګروپونو کې به ګرځئ یوازې به نه ګرځئ او چې چېرته که ستا ورور او ستا خور او ستا د کور ماشوم نه وي خو بل یو کچ ماشوم دی او تا یوازې ولیدو نو هغه کور ته لیږه یوه خبره څه شوه یوازې به نه ګرځئ دویم به که ګڼ هم یې خو په خوشو ځیګونو کې به نه ګرځئ بڼونه باغچې خوړونه د روډ غاړې یوازې که تاسو 4-5 کسان یئ خو بیا به هم خوشو ځیګونو ته نه ځئ اوله خبره څه شوه دویم خوشي ځیګونو ته به نه ځئ درېیمه خبره د دې تربیت سره چې کومه تعلق ساتي بچوړي هغه دا ده که نه چې تاسو به د هیڅ یو ناشنا سړي د لاس نه د خوراک څیز نه خورئ که څوک تاله ملایي آیسکریم وریجې جوس څه شی درکوي او تا ته وایي چې دا وخوره دا به نه خورې دا به که بچوړی ټول خلک نه دی خراب کیدی شي تاله څوک په مینه یو څیز درکوي دا ترېواله کور ته یوسه کور کې به یې وخورې څلورمه خبره د هیڅ یو ناشنا سړي سره به ګاډي ته نه خېژئ سوزکي ته موټر ته ته روان یې تا ته موټر سایکل څه شی درته ودرېدو او تا ته وایي چې راځه چې زه دې ویسمه دا سره به نه ځې د دې ټولو خبرو باوجود اخرنۍ خبره بچوړیا چې 5مه خبره دا ډېره اهمه ده چې ته په یو ځګي کې او ته پوه شوې چې څوک راته څه نقصان رسول غواړي اوس بسې چل کې په چې څومره زور در پکې په حق زور باندې جړه راوباسه او جاړه په تیزه جاړې به هغه که ته په باغچه کې وې که په خوړ کې وې که د جومات مخې ته وې خو چې ته پوهېدې چې ما ته یا زما دې ورور ته یا دې بل ماشوم ته څوک نقصان رسول غواړي نو څه چل به کې د بچاوي څه طریقه ده وایه مورو امي او جاړه په چغه باندې چغې وباسه په دغې ټایم کې نو ستا دا چغې چې چا واورېدې نو هغه به ستا د بچ کولو کوشش کوي بچوړې اولنۍ خبره څه شوه یوازې به نه ګرځئ دویمه درېیمه د خوراک څیزونه به نه خورئ د چا نه ټیک دا څلورم دی او 5مه که د دې ټولو باوجود تا ته یو پېښه یا ستا د کور ماشوم نه دی ته په خپله نه یي خو چې بل یو ماشوم دی ستا د کلي دی ستا د ګاونډ دی ته پېژنې چې دا خو د ده خپل نه دی او د ده سره څوک څه دغه کول غواړي څه اډونچر ورسره کول غواړي څه نقصان ورته رسول غواړي نو بیا بسې چل کوئ چغې به وباسئ او چغه به چا ته وباسئ مور ته مور یادوه امي مورو څه چې ته ورته ته وې وایي تختولم چغې به وباسې ستا به څوک مدد کوي په دې خبرو به عمل کوئ بچوړیا په کور کې به دا خبره وایي د ټولو سکولونو استادانو ته او مدارسو والا ته کوم علما قاریان چې دي هغو ته هم زمونږ خواست دی والدینو ته چې هغه خپل ماشومان په دې خبرو باندې پوهه کړي زمونږ مطلب چېرته هم د دهشت او د یرې خورولو نه دی بلکې زمونږ مطلب دا دی چې د وړو حفاظت وشي او د ډېر نقصان د بچ کېدو نه نن په لږه خبره باندې چې سړی بچ کېږي چې په هغې باندې عمل وکړي